نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين پرون موږ الحمدلله د ترجمه او تفسیر مو بیان کړو. نن اولنۍ خبر داده چې ټول صفاتونه الله تعالی د پاره ولې دي، ټولو مخلوقاتونه په ټولو زمانو چې وایي ځکه چې الله چې دا رب العالمین دا پالونکی د ټول عالمو. اول به موږ رب باندې وغږېږو، رب چاته وایي، بیا موږ عالمین باندې وغږېږو چې عالمونه څو دي، که ډېر په زرانو دي، چې شپاره پیدا سوي دي، الله تعالی چې شپاره پیدا کړي دي. وایي رب مالک ته وایي، مالک ته، آقا ته، سردار ته وایي. ایو حدیث مبارکه چې راځي ان تلد الامة ربتها، حضور صلی الله علیه وسلم د قیامت علامات چې کله ذکر کوي، مختلف علامتونه دي. هغه چې یو دا ده چې مینځه به خپل آقا پیدا کړي. دې چې پښتو چې دې چې مطلب ده، پښتو چې مطلب دا ده، یو مطلب یې دا ده چې اولاد به مور پلار سره داسې رویه کوي چې کله اخر ټیم سي لکه نوکر سره چې څوک کوي، لکه مخکې به مینځې وې که نه، بیا سړي ملکیت چې وللی، که خرڅوله بیا، که والله بیا، نو اخر ټیم چې راشي بیا به والدینو سره سړی دغسې، مور سره به سړی دغسې لکه سخت په ورغېږي، سپکوي بیا، وایي بیا، څه حیثیت بیا ده په نظر چې نه وي د والدینو. مخته په ځو خو ورسره دا خبر ځان ته زه کوم، نوجوانانو ته کوو چې دوه سړي، دوه انسانان، که سړی یا که ښځه وي، که توبه یې نه وباسله دې دنیا چې به خامخا ذلیلېږي، سزا به ورته میلاو کېږي. هغه دنیا والا ګوښې ده. یو په هغه چې د والدینو نافرمان ده، دوم بې حیایي پیلو کوونکی ده، چې مسلمانانو چې بې حیایي پیلو کوي. الله تعالی فرمایي قرآن پاک چې بل ځای ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. کوم خلکو ته دا خوند ورکوي چې دا فاحشه اعلانیه کومې ګناه دي دا په مسلمانانو چې پیلاو سي، لوی دردناک عذاب د دغه سړي دپاره. دا یې بهرحال د رب والا یوه معنا سه. بله معنا دا ده چې رب معنا مدبر، تدبیر کوونکی، اصلاح کوونکی. بله معنا دا ده چې رب معنا معبود، چې د عبادت ته کوې خو چې نفع او د ضرر ایخ چې طاقت چې تر وې رسوي. چې ته کاڼي ته چې ګټې کېږي، ته داسې یو شي ته شي نه دی خیره د شر تمه ده چې هغه چې له سره ساه نسته. لکه جمعې په ورځ مې ته وویله لکه کاڼي دي، کنجکان دي، دا واړه شیان چې دي، دا غمي او دا سپڼسي، دا واړه دې کټګریوال دي چې دې نه موږ خیر شر توکل ورو ایمان ته موږ ولته نقصان رسېږي. دا کار به موږ نه کوو. بعضې علما وایي چې د الله تعالی وال اسم اعظم چې الله تعالی دواګانې قبلوي په هغه سره رب ده، ځکه کومو دعاګانو په ابتدا چې ربنا راځي
دې چې ډېره عاجزي یا په دې سره الله تعالی به هغه سړي ولې دعاګانې قبلوي. بله خبر دا ده رب معنی خو مو بیان کړی. عالمین چې پالونکی دی ټولو عالمو د عالمین چې علماو مختلفې خبرې کړي دي. وایي عالم دای مفرد ده، الله تعالی نه ما سوا چې چوره چشه الله تعالی پیدا کړي دي ټولو ته عالم وایي. دلته یو قول نقل کړی ده د هرې زمانې خلکو ته چې وتی عالم، لکه اوس موږ عالم یو، مخکې چې یوه زمانه وه هلته هغه خلک عالم وو. خو دلته الله تعالی دلته مفسر الجامع لاحکام القرآن محمد ابن احمد الانصاری ډېر وختنه وفات سلی ده، یعنی په 671 چې وفات سلی ده او اوس چوره ده، اوس خو ډېره ده که نه. نو مقصد دا ده چې وایي اتأتون الذکران من العالمین. آیات ذکر کوي لوط علیه السلام قوم په باره چې وایي تاسې راتګ کوو زڼکو ته من العالمین په خلکو چې زنان، یعنی ودونه تاسې نه کوو شرعي په طریقې باندې. عالم دلته په معنی د هغه زمانې خلکو ته اشاره کړې ده. یوه معنی دا اصله. بله معنی دا ده امام فرا او ابو عبیده فرمایي چې عالم نه مراد هغه دي چې عقل لري، لکه دې نه مراد انسانان دي، پیران دي، ملایکې دي، شیاطین دي. جناور دې نه مراد نه دي ځکه چې عقل نه لري. وایي دې نه مراد هغه دي چې رزق ورکاو صیغه ته. بعضې علما فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام تره زوی، وایي دې نه مراد هر هغه شی چې هغه تعالی تعالی روح رچولی ده، هغه په 10 پښو شوري، هغه په 4 شوري، هغه په 2 شوري، هغه الوزي څرنګه کوي. وایي دې نه مراد هغه ده. اوس رای بسو عالمونه چو دي چیش پر الله تعالی پیدا کړي. موږ اورېدلي دي 18,000 چې 18,000 عالم دی، 18,000 مخلوقات نه، 18,000 عالمونه دي. الدنیا عالم منها، دا دنیا چې ده دا یو عالم ده، دغسې 18,000 نور دي. دا خو یو قول شو. ابو سعید خدري فرمایي صحابي ده رضی الله تعالی عنه، وایي ان لله 40,000 عالم، الله تعالی د پر 40,000 عالمونه دي. له مشرق نه تر مغربه پورې دا یو عالم ده. بل مفسر فرمایي چې نه 80,000 دي، 40,000 په وچې دي او 40,000 په سمندر کې. د تاسې موږ غوندې مخلوقات چې دي، موږ خو یو سړی تللی و که نه کوواټ ته، ویله چې ما خو لکه پاکستان ستر ده، دا خو کوواټ له پاکستان ستر ده. موږ چې شا لیدلي دي نه که نه. بیا موږ وایو چې که دغه باستی خیل ده لالکي مروت تاله پاکستان ده یا ګردۍ دنیا ده. مقصد دا ده چې یو بل عالم فرمایي چې عالم معنا نقشه کېږي، یعنی د ټول عالم نه ده. په دې خبرې دلالت کوي چې د دنیا خپله مخنده پیدا شوې، خپله مخه خو یو پنسل نه جوړېږي. دا دنیا قایمه ده، اسمانونه ولاړ دي، چوره کالونه ووتله چوره به پاته وي. نه نه، دې دپاره یو خالق شته ده، یو مدبر شته ده چې د ټول سیستم چلوي. سمې درځي. جنید بغدادي رحمه الله په مخ چې چا وکړه الحمدلله، بیا ده چې ورته ویله چې د کلمه پوره که، هغسې پوره که لکه څرنګې الله تعالی پوره کړې ده. الله تعالی څرنګې به یې پوره کړې ده، الحمدلله رب العالمین، چې ټول حمد هغه ثابت ته الله تعالی دپاره. ولې چې دا یې رب العالمین ده، ټیم چوره ده. او چې دا رب العالمین ولې ده،
دا ترجمه به سبا کوو چې دا رب العالمین ولې ده ځکه چې د صفتونه دي الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم خو مچنا چې ترجمه کړې وه که نه چې د رحمت عام ده او مستقل ده. که موږ ویا که نه موږ په وس چې باران ویاله چاته بچي ورکول ویاله بیا مو به ډېرو په علاقو نه و کړی نو دا حمد ټولو ته ثابت ده ولې چې رب العالمین ده. رب العالمین ولې ده چې الرحمن الرحیم دا به انشاءالله بیا